قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام. سورة آل عمران شروع مکه دونو کی الله رب العزت یو دلیل د وحدانیت لپاره ذکر کړو چې الله تعالی یو دی همیشه لپاره د ژوند او همدارنګه د دنیا انتظام د یک یو رب کولی شي نو څوک نشي کولی او بل دا چې کسه د خلکو اعتراض کول په قرآن کریم باندې چې یاره دا څرنګه کتاب دی نو برا کتاب قرآن کریم او دین مخکې کوم کتابونه دي تورات او انجیل هم الله رب العزت نازل کړي دي آسماني کتابونه دي دغو او د دې یک یو خبره ده یک یو مسله ده هغه بیانېږي هغه مسله توحید یعنی الله تعالی نه کېدو یقین او مخلوق نه نه کېدو یقین او د نن آیات کې مزید وضاحت کوي د تورات او د انجیل ولا څه په دې کې څه شی او کومه خبره موجود وي او دا قرآن کریم سره دوی ربط وو او کنه وو نو الله تعالی ذکر کوي ومن قبل هدى للناس دې قرآن کریم نامه کې خلکو د پاره راغلو هدایت یعنی تورات او انجیل دا ورته کې هدایت خلکو د پاره ګوره دا تورات څو دا یهودو د پاره او دا انجیل څو دا نصاراو د پاره یعنی دا یو موسی علیه السلام باندې او بل عیسی علیه السلام باندې الله تعالی نازل کړو او دا ډول کې هدایت خلکو د پاره د ذکر لفظ الناس ذکر ټول خلک ذکر کړی دي اشاره دي خبره طرف ته څګورا دا ټول مې مسله سوا یکی وا مسله توحید وا صدر ترانا کی دو یقین او مخلوق نه کی دو یقین ان ټول عبادت لایق سر الله تعالی دې بل څوک عبادت لایق نشته دی کوم قسم ته هم عبادت وی مالی او جنی بدنی وی هر قسم عبادت وی دا الله تعالی د پر دې نور څه د پر عبادت نشته دی نو دې وجنه دا قرآن کریم او تورات انجیل زبور څه شول دا ټول یک یا مسله د توحید یعنی د الله تعالی نه کېدو یقین مخلوق نه نه کېدو یقین دا مسله ټول کتابونو کې اهم او مرکزی مسله دی هدى للناس هدایت و خلق د پاره وانزل القرآن او دا کتاب قرآن کریم الله تعالی نازل کړی دی فرقان معنا حق او باطل میں سے فرق کوونکې ګوره حق بلوي او نرګي باطل بلوي دا شی حق دی او دا باطل دی دا خبره حق دی او دا باطل دی ګوره دا خبره حق دی چې الله تعالی سجدي لایق دی عبادت لایق دی بل څوک نشته دی او کڅوې کوي نو دا خبره بیا باطل دی ان الذين كفروا بآيات الله فقصای خلق څنګه الله تعالی عبادت نه کوي الله تعالی عبادت نه سرکشي کوي او یې رحمت پر ګڼ الها بهتر دی لکه نور ځینو کې راځي خصوصا په سورې یونس کې راځي ګوره دا خلکو کافر او خلکو ویلو ویرا دا پیغمبر راغلی متدا خبره کوي تاسو دا ګڼ الها چې دا پرې دو سریه کې الله تعالی عبادت وکړو اتلفه تنا آیت راغلی دې پر څه موړی ما وجدنا علیه اباءنا سمو باندې خپل پلان کې مونږ دا خبر نه مو ته اړوي نو دا چې خلکو پر الله ذکر کوي ان الذين كفروا بآيات الله یقینا اخر چاو کفر کړي په ایتون دا تعالی باندې لهم عذاب شدید دغه پر سخت درناک عذاب دی والله عزیز انتقام دا تعالی غریب دی زورور دی او درې بدل اغستون کې دی ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض وردا اشکال ختموي ذهن نا ایو سړی ذهن کې دی ویرات پوری
تیرې ته لاړ شه تورې کمرې ته لاړ شه یا غرونو ته لاړ شه یا اسمان ته وخېژېږه نو بیا به هم الله تعالی نه پټ شي او ګناه کوه نه نه ان الله لا یخفى علیه شیء یقینا الله تعالی نه دی پټ یو شی هم فی الارض ولا فی السماء نه په ځمکې کې او نه په اسمانونو کې دا ټولو کارونه پاتې دی الله تعالی ته څوک هم کوم ځای کې کوم کار کوي په کوم وخت کې کوي د الله تعالی علم نه بار نه دی الله تعالی په هر شي باندې پوهېږي لا یخفى علیه شیء فی الارض ولا فی السماء په ځمکې او اسمانونو کې چې رب نه دی پټ هو الذي الله تعالی هغه ذات دی یصورکم فی الارحام او همدارنګې شکلونه ورکوي رحیمونو کې انسانانو ته میندو رحیمونو کې کوم څه وي نو دا د الله تعالی په علم او قدرت سره جوړېږي که څه اول هېڅ شی نه وي نطفه وي بیا کله څلوېښت ورځې تېر شي بیا یو ټوکړه باندې جوړه شي بیا څلوېښت ورځې تېر شي بیا نو د غوښې یوه ټوکړه جوړه شي او همدارنګه چې کله څلور میاشتې لس ورځې پوره کېږي نو انسان ډانچه تیاره شي مکمل او بیا څلور میاشتې لس ورځې نه پس الله رب العزت روح راوستوي نو بیا انسان شکل جوړ شي او بیا دارنګې میندو رحمونو کې څوک لیوني او څوک پګل څوک هوښیار څوک کمعقل څوک ذهین او همدارنګې څوک ښایسته اخلاق والا څوک بد اخلاق والا مختلف طریقو سره الله تعالی جوړوي که چا ذهن کې دارسي ویره وکړه دا خو نن سبا انسانانو معلومولی شي یاره مور په ګډه کې نارینه دی بچی او که ښځه دی څو میاشتې دی څو هفتو والی ټول انسانانو کولی شي که نه ټیک دی دی کولی شي خو دی نشي معلومولی چې انسان پیدا کېږي دا به شال وي او که روغ وي تندرست وي او صحتمند وي او که کمزوری به وي څرنګې به وي که مقل وي که هوښیار به وي ذهین به وي او که کمزوري عقل ولري څرنګې انسان به وي همدارنګې په قد لحاظ سره پته چاته نه لګېږي چې دا قد نه څوره وي لنډ وي که اوچت وي او سپین وي که تور دې پته نه لګي ورته والذي يصوركم في الارحام دا درها ذات دی چې تاسو متشکل کوي شکلونه درکوي تاسو ته په میندو رحمونو کې کیف یشاء څرنګې وغواړي لا اله الا هو مخکې دلیل عقلیه ذکر کړو نو اوس ثمره راوباسي دلیل والا لا اله الا هو نشته دی بل اله مګر د الله تعالی نشته دی حاجت روا مشکل کشا مګر د الله تعالی نشته دی بچو ورکوونکی مګر د الله تعالی نشته دی بل بیماریانو لرې کوونکی مګر د الله تعالی العزیز الحکیم زورور دی او حکمتونه والا دی هر یو کار حکمت نه ډک دی